د سائبر اٹیک نه ځان بچ کړئ. ستاسو اکاونټونه چې دي دا هم هیک کیدای شي. کابل ورځ تاسو کتلی نو ایروای نیوز چې دی دا هم هیک شوی. نور د ټي وي چینل چې دي دا ورسره هم هیک شوي. د هغو نشریات چې دي دا ختم شو او په هغې باندې ایکدم لیکلې راغلې. که کم کسان په ټایم ناست وي نو هم به یې کتلې او ځینې کسانو د هغې نه ریکارډنګ چې دی دا هم کړی دی چې ریکارډنګ یې کړی دی نو په هغې کې د پوچ خلاف چې دی لیکل دغه شانتې ایکدم رالل. نو دا یوازې په پاکستان کې نه دي شوي، په انډیا کې چې دی هم شوي دي. د انډیا د ټي وي چینل چې دي هغه هم هیک شوي دي. د هغې ویډیوګان چې دي دا به هم تاسو کتلي چې په هغې باندې د قرآن شریف ترجمه چې ده هغه پې چالو شوي وه. یو ټي وي چینل دی د هغې هغه ویډیو ما کتلي نو په هغې باندې دغه راغلو. نو دغه شانتې په ډېرو ځایونو کې چې دي د ټي وي چینل چې دي دا هیک شوي. نو دغه شانتې ستاسو اکاونټ چې دی دا هم هیک کیدای شي. د هغې نه تاسو ځان څنګه بچ کولی شئ؟ که ستاسو اکاونټ هیک شو او دغه شانتې پوسټ وشو یا دغه شانتې ویډیو چې ده دا ترې شیر شوه نو د هغې نه تاسو ته غټه مشکله چې ده دا جوړېدی شي. که شیر ته شوه نو بیا خو الریډي پته لګي چې دا ستا د اکاونټ چې دی دا شیر شوی ده نو مشکله تاسو ته چې دی جوړېدی شي. نو نن سبا خپل اکاونټونه چې دي دا مه کولاوئ. یو خو ستاسو په موبایل کې کولاوي چې کولاو پروت وي، خو بل به دا نه کوئ چې تاسو خپل اکاونټ چې دی دا دوباره کولاو کوئ یا تاسو په خپل موبایل کې وي پي این چې دی دا انسټال کړئ او تاسو وي پي این کولاو کړئ او په هغې کې تاسو خپل اکاونټ کولاوئ نو ستاسو دغه اکاونټ چې دی دا هیک کیدی شي. دغه اکاونټ هیک کیدی شي یا د پبلک وای فای په هغه ځای کې تاسو خپل دغه کولاو کړئ موبایل کولاو کړئ نو هم یو هیکر هغې ته که ناسي نو ستاسو دغه اکاونټ چې دی دا هیک کولی شي. دغه شانتې اکثر ځینې کسانو ته چې دی او ټي پي کوډ راشي. او ټي پي کوډ راشي نو دغه او ټي پي چې دی دا تاسو واپس ووایئ نو د دغې په تر باندې هم ستاسو اکاونټ چې دی دا هیک کیدی شي. او زیاتر کسانو اکاونټونه چې دي دا هیک شوي دي او د ځینې کسانو د وټساپ هغه به تاسو کتلی اکثر والا بل کس چې دی دا کولاو کړي نو هغه هم د دغې او ټي پي کوډ د وجې نه چې دی دا هیک کېږي. خو یو هیکر چې په تاسو پسې ولګېدلو نو تاسو ته نه شئ بچ کېدی ځکه چې د ټي وي دومره غټ غټ چینل چې دی هغه هیک کوي نو تاسو هم هیک کولی شي. خو احتیاط چې دی دا به تاسو لازم کوئ ځکه په قسمه قسم طریقو باندې چې دی هغه ستاسو دغه اکاونټونه چې دي دا هیک کولی شي. خو د ټول نه اول او غټه خبره دا ده چې نن سبا لوکل اپلیکیشن په موبایل کې مه ساتئ او وي پي این چې دی دا مه ساتئ. کوم چې لوکل وي پي این دي ځینې کسان خو په پیسو باندې اخیستی خو ځینې فري وي پي این دي چې هغه تاسو په موبایل کې انسټال کړي او هغه لوکل ایپ سي نو اکثر هغه دغه ستاسو دا ډیټا چې دا لیک کوي. نو که ستاسو د اکاونټ نه پوسټ وشو نو سبا ورځې تاسو ته مشکل چې دی دا جوړېدی شي. نو نن سبا کوشش وکړئ چې خپل اکاونټ چې دی دا کولاوهی مو ځکه چې کله تاسو خپل اکاونټ یا په دغه شانتې پری وای فای باندې کولاوهی نو ستاسو دا پاسورډ او آی ډي چې دا ډایرکټ بل کس ته تللی شي. بله چې هغه تاسو کولاوهی نو د دغه وای فای په تر باندې هم ستاسو اکاونټ را دننه کېدی شي. د دغه اپلیکیشن په تر باندې چې دی هم را دننه کېدی شي. نو خپل حفاظت چې دی دا په خپله وکړئ.